او بالکل ستاسو دا یوه روپۍ چې کومه ده دا به د بونیر مستحق هغه سیلاب ولې چې دا نن ورځ په هغی ده دا سبا په موږ باندې هم راتلی شي. لږ غوندې کوشش سره تاسو ته به ښکاري چې دا ځای نه مکمل ډک کړي. وګورئ جي هر یو کس د خپل وس مطابق دا مولا یو دکاندار ورکړي دي. نو دا خو ما هم ماموس پړاو کو اعلان مې وکړ الحمدلله هغې اعتبار سره 17-18 روپۍ هلته جمع شوي. په ترو باندې هم دی سره تعاون کولی شئ. زارونه دا د زنانو پیزار هغه هم راوړی دی. دا ګورئ جي دغه شان دی سپلی یو کس د خپل کور نه راوړي دي، اکونه راوړي دي، ملپیکې راوړي دي، اوبه راوړي دي او چا نغدې پیسې ورکړي، چا کپنونه راوړي دي. نو بالکل دا یو کار خیر دی او مونږ ټولو ته پکار دی چې مونږ روزو او دې ټیم کې د بونیر د خلکو سره مونږ بالکل یو شان دی او تاسو چې څه تعاون یې څه طاقت مې راشي او کوي او که د خوراک څیزونه وي، که د خوراک څښاک وي، که د کریانې سامان وي، سودا وي، چیني چای، ګوړی او پی وي، ډبو والا سمچې، پیزار وي، د زنانو کپړې وي، د سړو هلکانو د مشرانو کپړې وي، کټونه، بسترې، کمبلې، سمچې وي، راشئ په اخلاص باندې تاسو امداد وکړئ. السلام علیکم دوستانو، چې څنګه تاسو ته معلومه ده په بونیر کې سیلاب ډیر زیات نقصانات کړي دي چې کپنونو پورې د خلکو ته کپنونه نشته دي او دغه شان دی هغوی ته د خوراک سامان نشته. په هر ځایونو کې امدادي کیمپونه لګېدلي دي. دا زمونږ اکوړه خټک کې یو تنظیم دی چې هغوی ماشاءالله قسمه قسم سامان خلکو د خپل کورونه راوړي دي او د بونیر دپاره یې لیږي. مولانا صاحب را سره ولاړ دی، یو دوه خبرې دی سره کومه چې دې کې د ماشاءالله د دوی دا کم سوچ باندې دا کار چالو کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مولانا صاحب دا د کوم تنظیم دی لږ مې په دې پوهېږي؟ دا جی الحمدلله د اکوړه خټک د علماء کرام او زموږ څومره تاجر برادری ده مونږ بیګا ماسپښین 2 علماء کرام خپله کې چونکې دینه مخکې سن 2004 نه والې تر 2007 پورې څومره د علماء کرام دی کوړي هغوی مونږ یو پیج باندې راجمع کړو. بیا 2010 کې سیلاب راغلی کې الحمدلله مونږ دا کوړي علماو او ځان سره عوام الناس مو هغې ته کردار مو ادا کړی. بیا که د غزا والي سره راغلي هغې مونږ کردار ادا کړی. نو بیګا زه او مولانا سلمان صاحب دواړه یو ځای شو چې یاره دومره لوی سانحه زموږ علاقې باندې راغلي ده، لهذا موږ سره هغې دپاره څه کوشش کول پکار دي. نو مونږ خپله کې خبر وکړو چې ما هم دا ټول علماء کرام جامع مسجد فاطمه اعظمګړ اکوړ خټک ته راغواړو. خو دې وخت کې بیا علما کم رال، بیا مو خپل د یونین کوم صدر دی عالمگیر صاحب او زمونږ د بشیر خټک صاحب او داسې د مهاجر بازار کوم یونین د دوی مو آګاه کړل چې بھائی تاسو موږ سره دې تعاون کې شریک شئ. نو الحمدلله دوی زمونږ په خبره باندې لبیک وي. علماء کرام ته وقتاً په وقت تشریف راوړي او دوی هم چې ده که نه څومره بازار درې واړه بازار کوم یونینونه دي الحمدلله هغه موږ سره دې کې عوام الناس هم کوشش کوي لګیا دی. الله د ټولو دا صحیح او کوشش قبول کړي. نو هغه بیګا شپې راسې مونږ کوشش وکړو، اعلانونه مو وکړل. نو الحمدلله زمونږ شاګردانو اتوارو نو هغې همت وکړو، دا دومره سامان هغوی را جمع کړو او بیا مونږ لوډر کې راړلو، دلته مو راړل او بیا نن مونږ بازار کې وګرځېدو. ټوله کوړي بازار الحمدلله خلکو خپل برپور اخلاص وکړو. نو مخکې انشاءالله زمونږ دا ترتیب دی چې ماشومان زمونږ چې کوم شاګردان دي هغوی ته مونږ اوس استادان واستول، هغوی په ترو باندې انشاءالله د هغوی کورونو ته به آواز وي او هغوی کوم سامان راوړل. نو ماښام ماخوستنه پورې چې څومره سامان موږ سره یوځای شو، که چېرې ډېرو شو یعنې زیاتېږي نو بیا خو موږ خپل نوعیت ته ګورو، بیا دا ټول سامان موږ انشاءالله خپله ځو خپله به هلته تقسیمو. چې کوم مشران دي د هغې ځای هغوی په توسط سره دا موږ به هلته تقسیمو. نو الله پاک زموږ دا ټولو مرګو دا صحیح او کوشش ته قبول کړي. امین. صدر صاحب دې کې څه خلک دې ټیم کې تاسو سره راوړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه بشیر احمد د خوړ بازار صدر. اول خو د الله شکریا ادا کوم چې الله پاک موږ ته دا توفیق راکړو چې موږ دا خدمت ساره ته لګیا کوو. زموږ د علماو بیګا یو میټینګ کړو چېرې موږ دا پروګرام جوړو، بیا دی موږ سره رابطه وکړه. نو موږ هم ورته چې موږ دواړه صدور، زما د مین بازار صدر عالمگیر او زه د خوړ بازار صدر بشیر، موږ وایي څنګه ستاسو خوښه زموږ خوښه ده. نو نن انشاءالله بازار کې موږ ووړو چنده مو غونډه کړه او ډېر اخلاص خلکو وکړو، ډېره چنده خلکو راکړه. او چې کوم څیزونه دي د استعمال دي روغ څیزونه او که د استعمال نه دي او که نوي دي او که استعمال والا ټول موږ ته خلکو راړل او را تاسو دا ګورئ مخامخ دا وړو بورې راوړه. د هر یو کس د خپل وس مطابق کار دی. خټک چې څومره خلک دي ټولو ته دا زموږ اپیل دی، نور څونه علاقې دي راشئ او دې ځای ته سامانونه راوړئ چې دغه شان د ګاډي دې نه ډک شي او بونیر ته ولېږي. شیرات لی خپله زمونږ نمبر دی والی، مونږ به خپل کسان واستو هغوی به هغې نه سامان راوچت کړي. 0335 98 16 988 نمبر دی. فضل عظیم حقانی
چې کوم یو ملګري تعاون کول غواړي نو په دې نمبر باندې زموږ چې دی که نه زموږ ایزي پیسه کې روپۍ هم نشته خالي دی بالکل چې څوک پاس دی همدې ته به راستئ نو انشاءالله تعالی خپل تعاون دې داسې انداز سره کولی شي الله پاک ته ورته جزای خیر ورکړي الحمدلله موږ ته دا کیمپ لګولی که موږ د غرمې روټۍ وخوړله نو زموږ د نعمان به خپل طرف نه زموږ ته د روټۍ تنظام وکړو موږ دا یو روپۍ امانت دی مخکې هم الحمدلله سنبال کړي دا اوس هم سنبالو لګیو او مستحقینو ته به رسو او هلته نه به تاسو ویډیوګانې هغه اپلوډ کوو ښایو به درته چې کوم د هغې علماء کرام دي یا چې معززین دي هغوی به موږ ځان سره اخلو او مستحقینو ته به خپله ورکوو انشاءالله تعالی دا ګورې جی هر یو کس د خپل وس مطابق دا څو ګورې جی دا یو ملګري ځان سره د کور نه کپړې راغشتي سامانونه راغشتي استعمال شد دي او دې کې چې چینی سودا هم راوړې ده نو دغه شان د تعاونونه هر یو کس کوي الله دې د دې د تعاون قبول کړي هلته کې همدغسې شاپرو کولاویږي همداسې شاپرو کې ټیلرانو غوندې صفا سوتره شاپرو کې اچولی کېږي او پیک کېږي بیا دوباره چې کپړې چې کوم دی هغه نوي ښکاري کم لکه ښه سیس ښکاري او بقایا چې کوم دی کوم کپړې داسې استري شوي ني اول خو ټول خلک استري کړي راستئ خو که بیا هم پکې څه استري کړي ني هغه زموږ ملګري کورونو ته وړي هلته استري کوي بیا یې هغسې پیک کوي